بسم الله الرحمن الرحيم فإن راجعها معنا وبعد ما خلا بها وقال لم أجامعها ثم جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم صحت تلك الرجعة. کجی مثلا دا بیان کړی و یو سړي خپلې ښځې له طلاق ورکړلو داسې حال کې چې ښځې حامله وه یا دا چې مخکې ترېنه بچی پیدا و او بیا دې سړي ویل چې ما خو د دې ښځې سره جما نه ده کړې معنا قبل الدخول مې طلاق ورکړلو بیا به هم د دې سړي قول له اعتبار نه او حسابېږي به داسې چې د جما کړې ځکه خو حمل جوړ و ځکه خو یې بچی شوی و لہذا که دا رجوع کوي رجوع له به اعتبار وي رجوع به کولی شي. دویمه مسله ورسره بیان کړې وه که یو سړي خلوت وکړلو وایي فین خلا بها سره هم دا مسله بیان کړې وه دروازې بنده کړې وه پردې رچولې وې د هغې نه بس یې ویل چې ما جما نه ده کړې مانه حمل نشته دی بچی ترېنه مخکې نشته صرف خلوت شوی او دوی ویل ما جما نه ده کړې نو اوس پر د قول له اعتبار ورکوو چې د جما نه ده کړې نو دا طلاق چې ښځې له کوم ورکړی دا قبل الدخول دی او قبل الدخول طلاق صورت کې خو سړی رجوع نشي کولی نو صاحب د هدایې فرمایلي لم یملک الرجعه لم یملک الرجعه د رجعت ملکیت یې نه لرلو دا مخکې تېره شوې وه. برحال مسله دغه ده که چېرې خلوت یې کړی دی خو ورسره دا یې ویل چې ما جما نه ده کړې او بیا یې ښځې له طلاق ورکړلو نو د ده قول به موږ اعتبار ورکړو او داسې به کو چې د ښځې له طلاق قبل دخول ورکړی دی لہذا که دا ښځې ته رجوع کوي نشي کولی ځکه قبل الدخول چې ښځې ته طلاق میلاو شي بیا خاوند رجوع نشي کولی. اوس راته مسله بیانوي که چېرې رجوع یې وکړله د خلوت صحیحه نه همدغه مخکې مسله ده خلوت یې صحیح کړی و طلاق یې ورته ورکړی و او دا یې ویلي و چې جما مې نه ده کړې خو بیا هم د رجوع وکړه موږ ول رجوع ملکیت نه لري خو د رجوع وکړله نو بیا د دې ښځې ماشوم پیدا شو د 2 کالو نه مخکې اگر چې یو ورځ د 2 کالو نه مخکې پیدا شي یعنی د طلاق د ټیم نه واخله تر اوسه لا 2 کاله نه و پوره شوي یو ورځ کم 2 کاله دي پوره شوي خو په دې کې ماشوم پیدا شو نو د ده رجوع له اعتبار نه خو چې کله ماشوم پیدا شو نو دغه رجوع یې معتبره شوله او موږ به داسې فرض کړو چې دې سړي چې کله خلوت کړی و د پکې جما هم کړې وه او کله چې سړي جما کړي او ښځې له طلاق ورکړي او بیا رجوع کوي رجوع خو یې معتبره وي نو ده خو دلته رجوع کړې ده نو وایي فإن راجعها که چېرې دې سړي رجوع وکړله ښځې ته معنا ده بعد ما خلا بها معنا د صاحب د قدرې د قول دا ده چې پس د هغې نه چې سړي د ښځې سره خلوت کړی او دا یې ویلي چې لم اجامعها ثم جاءت بولد بیا دې ښځې ماشوم راوړلو لأقل من سنتين 2 کالو کې دنه بیومن کم د 2 کالو نه په یو ورځ باندې 2 کالو کې دنه راوړو نو صحت تلک الرجعة مخکې مو ویلي دغه رجعت له اعتبار نشته خو اوس دغه رجعت معتبر شو وجې سره لکه دا کم ماشوم چې 2 کالو کې دنه د دې ښځې نه پیدا شو ښځې له اقرار نه دی کړی چې زما عدت پوره شوی د عدت د پوره کېدلو اقرار یې لا نه دی کړی نو د دې ماشوم نسب د دې ښځې کوم خاوند دی کوم چې طلاق ورکړی هغه ته ثابتېږي او نسب هله ثابتېږي چې جما شوي دخول شوی نو چې جما شوی نسب ثابت شو بس جما به هم ثابته شي او جما نه پس چې ښځې له څوک طلاق ورکوي نو بیا خو رجوع کولی شي لهذا رجوع ټیک ده وجې سره لأنه ثبت النسب منه ځکه ثابت شلو نسب د دې سړي نه ولې اذ هي لم تقر بانقضاء العدة ځکه ښځې خو لا اقرار د عدت د تېرېدو نه دی کړی والولد يبقى في البطن هذه المدة او ماشوم یبقى دا باقي پاتې کېږي په خېټه کې هم دغې مودې پورې معنا 2 کالو پورې خو پاتې کېدلی شي به وروسته راشي انشاء لنډه دا ده فانزل واتیا دا سړی به راکوز شي واتي دا به فرض شي چې د وتې کړې ده او کله یې کړې قبل الطلاق یې کړې ده دون ما بعده د طلاق نه پس نه وجې دا ده که چېرې دې وتې له موږ اعتبار ورکړو د طلاق نه مخکې نو دا به حلاله وتي او که د طلاق نه پس وتې له اعتبار ورکړو یعنې چې د طلاق نه پس وتې کړې نو دا به حرامه وتي حالانکې مسلمان باندې ښه ګمان پکار دی
امام کرخی رحم الله وایي کنه امور المسلمین محموله علی الصحه، د مسلمانانو امور به صحت باندې حمله ترڅو چې امکان وي. شپږم مسلې ځاسي ذکر کړی دی ویلي ان علی اعتبار ثانی، ځکه کچری اعتبار ثانی وکومنګه یعنی د طلاق نه پس دخول منو، نو په دغه صورت کې خو دې سړي ملک ختم دی او به جما کړی ده، دا خو به زنا شوله. نو وایي ځکه په اعتبار د ثانی باندې یعنی د طلاق نه پس کم جما ده یزول، د طلاق نه پس صورت چې دی یزول الملک و ملک زایله شوی دی، نکاح ختمه ده بنفس الطلاق په وجه، ځکه قبل الدخول چې سړی ښځې له طلاق ورکړي ملک ختم شي. لعدم الوطي قبله، نکاح ځکه ختمه ده چې د طلاق نه مخکې خو وطي ونه نو فیحرم الوطي، وطي دغه وطي به حرام حساب شي، حالانکه مسلمان ته حرام شي منسوب کول ښه نه دي. والمسلم لا يفعل الحرام، مسلمان خو حرام فعل نه کوي. برحال مسله دا شوله کې یو سړي د ښځې سره خلوت وکړلو او طلاق یې ورته ورکړو او بیا ویل ما جما نه ده کړې، د ده قول به موږ اعتبار ورکو، لهذا دا به رجوع نشي کولی. خو که ده رجوع وکړله او بیا د ښځې ماشوم 2 کالو کې دننه پیدا شو، نو هغه رجوع غیر معتبره به واپس معتبره شي. ښځې مخکې راځي فإن قال لها اذا ولدت فانت طالق فولدت ثم اتت بولد آخر فهي رجعه. مسله دا د یو سړي ښځې ته داسې ویل که بچی دې پیدا شو ته به طلاقی، بیا د ښځې یو بچی پیدا شي او بیا 6 میاشتې پس بل بچی پیدا شي، یعنی د بلې خېټې نه بچی پیدا شي بل حمل نه، نو حکم به دا وي چې څنګه اول بچی پیدا شو ښځه به طلاق شي، ځکه دا یو ته ویلو چې کله د بچی وشو ته به طلاق یي، نو شرط موجود شو جزا یعنی طلاق به هم راشي. او دا دویم بچی به موږ داسې فرض کړو چې د سړي د طلاق نه پس ښځه وتې کړې ده او رجوع یې ورته کړې ده، نو دا دویم بچی به رجوع ومنل شي. فإن قال لها کچری یو سړي ښځې ته ویل اذا ولدتې کچری ستا که تا بچی راوړلو فانت طالق ته به طلاقی، فولدت بچی راوړو طلاق شوله، ثم اتت بولد آخر بیا دې ښځې راتګ وکړو په بل بچي، نو فهي رجعه دا دویم بچی دا به رجوع حسابېږي. معناه من بطن آخره، دا خبره ما کړې وه، دا دویم بچی د دویم حمل نه راوړی و، یعنی دا اول بچي د دویم بچي ترمنځ 6 میاشتې یا زیات ټیم تیر شوی و. وهو ان یکون بعد 6 اشهر، بطن آخر ده چې دا دویم بچی پس 6 میاشتو شوی د اول نه. وان کان اکثر من سنتین، اگر که د دویم بچی او د اول ترمنځ 2 کالونه زیات ټیم تیر شوی هم څه باک نه کوي. ښه جي خو د هغه صورت کې چې ښځې لا د عدت د تېرېدلو اقرار نه یي کړی، یو بچی پیدا شو د هغې نه پس یې دا لا نه دي ویلي چې زما عدت تېر شو، ورسره 6 میاشتې 7 میاشتې 2 کاله پس بل بچی پیدا شو. اذا لم تقر بانقضاء العدة، کله چې د ښځې لا اقرار نه یي کړی په عدت په تېرېدلو، لأنه وقع الطلاق عليها بالولد الأول، اسانه وجه ده واقع شو طلاق په ښځه د اول بچي په وجه، او ورسره عدت هم واجب شو، ځکه طلاق نه بس عدت واجبېږي، ووجبت العدة. نو فیکون الولد الثاني، دا دویم بچی چې شو معلومیږي دای عدت په دوران کې وتې کړې ده، من علوق حادث منه، دا علوق دا دویم بچی دا حمل نه دی چې پیدا شوی دی د دې سړي نه فی العدة په عدت کې، یعنی دا علوق او دا حمل دا په عدت کې جوړ شوی دی. لأنها لم تقر بانقضاء العدة، ځکه ښځې خو لا د انقضاء عدت اقرار نه و کړی، به هر حال عدت کې وتې کړی ده، او عدت کې چې سړی ښځه وتې کړي بیا خو رجوع وي، فیصیر مراجعا، یعنی دا یې د رجوع په نیت وتې کړی ده، بس دا سړی به مراجع وګرځي. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت 3 أولاد في بطون مختلفة فالولد الأول طلاق والولد الثاني رجعة وكذا الثالث. خجي مسألة دادا یو سری خزی ته ویل كلما ولدت ولدا فأنت طالق، چستا کلم بچه پیدا کېدلو ته به طلاقی، کلم پیدا کېدلو کلما لفظی ذکر کړی، سوچ به ورته کوئ. په دې کې د دې ښځې 3 بچي پیدا شو، یو سړي ښځې ته ویلي چې ستا کلم بچی پیدا شو ته به طلاق ای، او د ښځې بیا 3 بچي پیدا شو، نو حکم دا دی
چې اول بچی سره ښځه طلاقه شوه، بیا دویم بچی سره چې دویم بچی یې راوړلو، دا واپس رجوع پکې ثابته شوله، څنګه چې مخکې موږ مسله وکړله. ځکه دویم بچی معلومیږي چې دا یې عدت کې وتې کړې ده، او عدت کې چې وتې وکړي بس هغه رجوع وي. نو دویم بچی سره رجوع هم ثابته شوله، ورسره دویم طلاق هم رالی. ځکه دا یې ویلي چې کله هم دې بچی راوړو ته به طلاق یي. نو کلما لفظ و کلما کې خو داسې نه چې بس یو پیر موجود شي خبره ختمه شي، دې کې خو دوام وي. بهرحال په اول بچی باندې یو طلاق واقع شو، په دویم بچی باندې د اول طلاق نه رجوع شول او دویم طلاق هم حساب شو، او په دریم بچی باندې دریم بچی هم راوړو، په هغې باندې د دویم طلاق نه رجوع هم شول او ورسره بل طلاق هم شو. اوس چې دا ښځه عدت تېروي دا به اوس په حیض سره حیضونو سره عدت تېروي. وروسته خپله صاحب د هدایې وجه بیان کړې ده، ځکه دا غیر حامله ده د دریم بچي نه پس، او د ذوات الحیضو نه ده، او کومه زنانه چې ورته طلاق میلاو شي او حمل یې نه وي او حیض یې راځي نو بس عدت به په حیض تېروي. بهرحال به یې واورېده مسله. یو سړي ښځې ته وویل که چېرې کله چې م ستا بچی وشو ته به طلاق یې، په دې کې د دې ښځې 3 بچي وشي مختلفو خېټو نه، نو حکم دا دی اول بچی سره طلاقه او دویم بچی د دویمې خېټې نه چې رالی دا رجوع هم ده، ورسره دویم طلاق هم دی. بیا دریم بچی چې دی دا رجوع هم ده د دویم طلاق نه، ورسره دریم طلاق به هم شي، او دا ښځه به بیا عدت تېروي په حیضونو باندې. وإن قال کچری یو سړي وایي ښځې ته کلما ولدت فانت طالق، کله چې ستا بچی وشو ته به طلاق یې. فولدت 3 اولاد، دا ښځه بچي راوړي 3 فی بطون مختلفة په مختلفو خېټو، معنا د یو بچي او د بل بچي ترمنځه 6 میاشتې یا زیات ټیم تیر شوی. نو فالولد الاول طلاق، ولد اول به طلاق وي، والولد الثاني رجعه، او دویم بچی به رجوع وي، خو سره دویم طلاق به هم وي. وکذا الثالث، او دغه شان دریم بچی به رجوع هم وي، ورسره دریم طلاق به هم وي. لأنها اذا جاءت بالولد الاول، وایي ځکه دا ښځه کله چې دی راتګ وکړلو په اول بچي باندې نو شرط موجود شو، یو طلاق به واقع شي. نو وایي وقعت طلاق، و طلاق واقع شو. او کله چې د ښځې طلاق واقع شي د هغې نه پس د هغې عدت شروع شي، نو اوس عدت شروع شو، او ورپسې چې دا دویم بچی جوړ شو مخکې موږ ویلي وو معلومیږي دا یې عدت کې وتې کړې ده. وصارت معتدة، دا ښځه معتده وګرځېدله، یعنې عدت کې شوه. وبالثاني، او بیا دویم بچي سره صار مراجعا، دا سړی رجوع کوونکی وګرځېدلو. لما بینا انه یجهل العلوق بوطي حادث، د وجې د هغې خبرې نه چې مخکې موږ بیان کړې وه، هغه دا وه چې دا علوق چې دی دا به وګرځولی شي بوطي حادث، د نوې وطې نه، فی العدت په عدت کې، یعنې دا وطې په عدت کې کړې وه د هغې نه بچی جوړ شوی دی، وطې چې کله په عدت کې وشي نو بس خروج وي. بهرحال وایقع الطلاق الثاني، دویم طلاق به واقع شي بولادت الولد الثاني، په ولادت د ولد ثاني باندې، ځکه کلما لفظ ذکر کړی موږ دا خبره کړې وه چې کلما کې دا کار دی چې شرط موجود شي نو قصه یمین ختمیږي نه، یمین لا باقی وي. خپل صاحب د هدایې فرمایي لأن الیمین، ځکه یمین چې معقوده دا تړل شوی و، یعنې دا منعقد شوی و بکلمت کلما، په کلمه د کلما باندې، نو دا یو پیر شرط موجودیدلو سره نه ختمیږي. ووجبت العدة، ورسره عدت هم واجب شو، ځکه چې طلاق نه بس عدت وي نو. وبالولد الثالث، او په دریم بچي سره بیا مراجعه وګرځېدلو. وقع زړه وجه ده، څنګه مراجعه وګرځېدلو؟ ځکه عدت کې ده او حمل یې جوړ شوی دی، نو عدت کې چې حمل جوړیږي نو معلومیږي خاوند عدت کې وتې کړې ده، او عدت کې چې وتې وکړي نو بس رجوع لما ذکرنا، مخکې موجه ذکر کړه. وتقع الطلقة الثالثة، دریم طلاق به هم واقع شي، ځکه لفظ د کلما ویلی و بولادت الثالث، په دریم بچي باندې. ووجبت العدة، اوس به عدت واجب شي، د دریم طلاق نه بس عدت شروع شو. اوس حمل شته دی نه، او ذوات الحیض هم ده، نو اوس به عدت په 3 حیضو تېروي. ووجبت العدة، عدت به واجب شي بالاقراء، په حیضونو باندې، لأنها حاملون، هلکه کتاب کې حاملون غلط دی، حائلون دی، که چې هغې کې حاملون وي نو هغه
غلط دی صحیح کوي داسې بشي لأن ځکه دا ښځه چې دا حائلن دا غیر حامله ده من ذوات الحیض یو د ذوات الحیضونه ده حين وقعت طلاق کله چې طلاق واقعېدلو دغه صورت کې ذوات الحیضونه هم وه او حامله هم نه وه نو دغه صورت کې به ښځه عدت چې تیروي په درې حیضو تیروي نو والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين د مطلقې رجعي دپاره یو حکم بیانوي هغه ده چې هغه زیب و زینت کولی شي او دا زیب و زینت ورله مستحب دی ځکه دغه زیب و زینت چې کوي نو خاوند را اوباري په دې باندې چې ورته رجوع وکړي او رجوع کول خو مستحب دي او کوم شی چې مستحب باندې سړی را اوباري هغه د خپله مستحب وي نو وی والمطلقة الرجعیة مطلقې رجعي چې دا تتشوفو دا زیب و زینت کولی شي و تتزینو د دې هم دغه معنا ده علما ویل فرق کړی دی لاندې محاشم لیکلي تشوف چې دی دا د مخ زینت ته ویلی کېږي التشوف خاص فی الوجه او پاتې شولو تزین د عام دی لأنها حلال للزوج زیب و زینت ځکه کولی شي چې دا خو خاوند دپاره حلاله ده اذ النکاح قائم او سوال دا دی خاوند له ولې حلاله ده خو طلاق ورکړی دی نو جواب ځکه نکاح قائمه ده طلاق رجعي کې خو نکاح قائم وي بینهما د دواړو ترمنځ ښځې او خاوند ترمنځ ده ثم الرجعة مستحبة بیا دا رجوع چونکې مستحب ده او د زیب و زینت په رجوع باندې را اوبارول کوي سبب یې جوړیږي او سبب د مستحب د خپله مستحب وي والتزین او تزین چې دی دا حامل لی علیها برجعت باندې فیکون مشروعا نو دا به مشروع وي ويستحب للزوج ان لا يدخل عليها حتى يؤذنها او يسمعها خفق عليه دا بل حکم مطلقې رجعي دپاره بلکې دا د خاوند دپاره حکم دی یو حکم د ښځې لپاره و چې زیب و زینت به کوي اوس د خاوند دپاره خاوند له پکار ده چې کله ښځې خواله ورځي نو پکار ده چې خبرې کړي ستا خواله در روان یم یا داسې بل څه حرکت وکړي چې هغې ته پته ولګي خاوند را روان دی مثلا څپلو له ټق پق ورکړي ځمکې ته یې ووایي راووایي یعنې خپه په ځمکه باندې لږه ووایي چې ښځه خبره شي چې دا را روان دی وجې څه ده وجې دا ده داسې نه چې ښځه په داسې حالت کې چې د سړي نظر پرې ولګي او رجوع جوړه شي بیا به ښځې له بیا طلاق ورکوي بیا به ښځې غریبې باندې عدت بې د سره شروع کېږي نو عدت به پرې اوږد شي او دې کې ښځې ته تکلیف وي ویستحب دواړه صحیح کېږي ویستحب مستحب ده لزوجها خاوند دپاره ان لا يدخل عليها چې داخل نشي به ښځه باندې کملې چې طلاق رجعي ورکړی حتی یؤذنها تر دې چې خبر ورکړي هغې ته او یسمع او یا ورواوري هغې ته خفقه علیه اواز د خپلو څپلو پیزارو معناه دا حکم مستحب دی خاوند له اله چې د رجوع نیت یې نه وي که د خاوند نیت د رجوع بیا خو دې ته ضرورت نشته معناه معنی د قدرې د کلام دا ده اذا لم تكن من قصده المراجعه کله چې نه وي قصد خاوند د رجوع لانها ربما تكون وجه بیانې ځکه ډېر کله تیوي دا ښځه مجرددن لغړی فیقع بصره نو واقع بشي نظر د سړي علی موضعین په داسې یو ځای باندې یسیرو به مراجعه چې د هغې په وجه به دا سړی مراجعه وګرځي یعنې فرج داخل باندې به نظر ولګي نو بیا خو د دنې طلاق دی بیا طلاق ورکوي نو ثم یطلقها بیا به طلاق ورکوي فتطول علیها العده نو به ښځې غریبه به عدت اوږد شي کجې دا مو شوه نو یو حکم د مطلقې رجعي بیان شو یو د دغه خاوند دپاره بیان شو اوس د ښځې لپاره د خاوند دپاره بل حکم د خاوند دپاره دویم حکم هغه ده وليس له ان يسافر بها حتى يشهد على رجعتها خاوند له نه د پکار چې مطلقې رجعیه ځان سره په سفر بوزي نو که بوزي ځان سره نو پکار دا دی چې رجوع ورته وکړي او څوک ګوام جوړ کړي چې ما ورته رجوع کړې ده خو دا ګواه جوړول مستحب دي وروسته به راشي انشاءالله وليس له خاوند دپاره نه ده جایز ان یسافر بها چې دا ښځه ځان سره په سفر کې بوځي ځکه طلاق یې ورکړی په سفر کې څنګه بوځي حتی یشهد علی رجعتها دا خبر مسله لکه بیا واورئ د خاوند دپاره بل حکم دا دی چې مطلقې رجعیه ځان سره په سفر نشي بوتللی داسې به ووایو که بوځي نو مستحب دا دی چې رجوع ورته وکړي او په هغې څوک ګواهان هم جوړ کړي
وليس له خاون لنا د جایز ایو سافره چې سفر وکي به د خزي سره متعلق رجعي سره د ځان سره په سفر بوزي حتی یو شهدا تر دې چې گواه جوړ کړي دي علی رجعت هدي پرجو باندې چې ما او ترجو کړي وقال امام ظفر رحم الله فرمای له ذالک متعلق رجعيه د ځان سره خاون په سفر بودللی شي هیڅ خبره نشته وجه سره وای ځکه مطلقه رجعي سره خو نکاح قایمي نو دا خو د سیده لکه خپل خزه چیرته په سفر بوزي لقیام النکاح وای نکاح خو قایمه ده دغه وجه ده که وتی ور سره کوي کولی شي نو چې وتی جایز د سفر په طریقه ولا جایز ده د امام ظفر رحم الله وی ولی هذا دغه وجه ده له د خوند بار جایز ده یخشا چې وتی ور سره وکي عندنا زمنګ د احناف وبنزمانه ولا ناز موږ د بقيه امامانو د بار دلیل الله تعالی دا قول دی ولا تخرجوهن من بيوتهن تاسو دغه مطلقي مو باسي د کورونو خپلونه او سفر کې خود دې خلاف راځي کور نه به وباسي هاکه چری رجوع ورته وکي بس به خو مطلقه پاتې نه شو به استلې شي قرآن کوم حکم دی هغه دلته نه لګي ځکه قرآن کې وایي چې مطلقین به وباسي چې رجوع ورته وکي ګواهان به جوړ کې بس به خو مطلقه پاتې نه شو بل عقلی دلیل زمنګ د بقایا ائمه او د بار د امام ظفر رحم الله په خلاف باندې هغه دا دی چې ګوره د سړي ښځې له طلاق ورکړی دی مبتل د نکاح موجود دی خو دومره ده چې عمل یعنی نکاح مکمل ختمېدل یعنی دی مبتل موجود دی چې طلاق دی او عمل نکاح ختمېدل دا تر عدت پورې د عدت ختمېدو پورې رسته شوی دی نو مبتل موجود دی د نکاح سبب موجود دی او مسبب چې دی یعنی هغه عمل د طلاق چې دی هغه حکم د طلاق چې دی هغه صرف مؤخر شوی دی ولأن تراخ عمل المبتل لحاجته تراخي عمل المبتل او ځکه رستواله د عمل د مبتل یعنی د طلاق لحاجته الى المراجعه دا د دې سړي د حاجت د وجه نه و حاجت څه ترې مراجعت ته بیا واورېدا کوم عقلي دلیل ذکر کړي نو امام ظفر رحم الله ته موږ وایو ګوره طلاق ورکړی دی او طلاق عمل خدا دی چې نکاح دې ختم شي طلاق خو مبتل دی د نکاح دپاره خو بیا موږ وایو چې دغه مبتل چې دی طلاق چې دی دې له عمل نه دی کړی نکاح لا نه ده ختمه وجه سره د سړي حاجت د سړي خیال ساتو کنه هغه دا که سړی رجوع کوي چې رجوع ورته صحیح شي که نکاح مکمل ختم شي بیا خو رجوع نشي کولی نو د سړي د دغه خیال ساتلو په وجه موږ وایو چې عمل د طلاق عمل د مبتل شاته دی نور په حقیقت کې خو موجود شوی دی ځکه رستوالی عمل د مبتل چې دی لحاجته د سړي د حاجت دپاره دی څه ته حاجت مراجعت ته او اوس چې سړی دغه خپل کار نه کوي یعنی رجوع نه کوي نو بیا خو طلاق عمل هم په هغه وخت کې شوی دی دغه وجه ده چې عدت چې دی دا د طلاق د وخت نه حسابېږي فاذا لم يراجعها کله چې د سړی رجوع ښځې ته نه کوي حتی کله چې د سړي ښځې ته رجوع ونه کړله حتی انقضت المده تر دې چې مده پوره شوله عدت ختم شو نو ظهر ظاهر شوله چې انه د دې سړی چې له حاجت عدت ته حاجت نو نو چې کله د مبتل چې طلاق د دې عمل موږ مؤخر کړی او د سړي د حاجت په وجه او چې سړی رجوع نه کوي نو معلومه شو د سړي حاجت و نو چې نو خپل اصل ته به واپس راشي هغه ده چې نکاح ختمه شوې ده د طلاق د وخت نه نو چې کله نکاح ختمه ده د طلاق د وخت نه نو پردی ښځه له ځان سره سفر څنګه بوځي ظهر ظاهر شوله انه دا خاوند چې له حاجت ده دپاره حاجت نو ښځې ته رجوع ته فتبین واضح شوله چې ان المبتل چې یعنی طلاق عمل عمل او خپل عمل یې کړی من وقت وجوده کله چې طلاق ورکړی وخت نه عمل کړی دی او ښځه نه ده پاتې نکاح ختمه ده نو پردی ښځه په سفر څنګه بوځي ولهذا دغه وجه ده دا طلاق عمل چې دی دا د طلاق د وخت نه دی کله چې موجود شوی دی دغه وخت نه عمل کړی دی د هغې دپاره دلیل دا دی چې عدت هم د هغې نه شروع شوی تحتسب الاقراء حیزونه شمارل کېږي د عدت من العدت د عدت نه شمارل کېږي دا کوم حیزونه چې تېرېدل دا د عدت نه شمارل کېږي نو فلم یملک الزوج الاخراج لنډه دا ده مالک نه دی خاوند چې وباسي دا ښځه
ځان سره سفر نشي ستلی الا یشهد علی رجعتها مگر دا چې گواهان جوړ کړي دي پر رجوع فتبطل العدة بس به عدت ختم شي بس به خو خپل ښځه شي ويتقرر ملک الزوج او مضبوط بشي ملک د خاون یعنی خپل ښځه به جوړ شي بس به سفر بوزي ټیک ده بهرحال د گواهانو جوړولو مسله دا واجب نه ده وقوله دا قول لقدري مولا حتى يشهد على رجعتها معنی دا د الاستحباب والا ما قدمنا او دا خبر مخکې من کړی و چې گواهان جوړول دا واجب نه دي مستحب دي يعني في أوائل الباب حيث قال ويستحب أن يشهد على الرجعة والطلاق الرجعي لا يحرم الوطي قبل حکم د خاوند د پاره بیانې بلکې دا د ښځې او خاوند دواړو د پاره دی مطلقې رجعي چې د خاوند که د هغې سره وطي کوي وطي حرامه نه د حلاله د رجوع به حسابېږي والطلاق الرجعي چې دی لا يحرم نه حراموي وطي لره امام شافعي رحمه الله وایي طلاق نکاح ختموي لهذا وطي حرامه ده وقال امام شافعي رحمه الله فرمایي يحرمه حراموي وجه سره ځکه زوجیت خو د طلاق سره ختم شو چې زوجیت پاتې نه شو نو به وته څنګه جایز شو لأن الزوجیه زائله زوجیت خو زائله شو لوجود القاطع ولی ختم شو قاطع د زوجیت را لیکنه چې طلاق دی او الطلاق ولنا موږ د بار دلیل دا دی انها قائمه موږ وایو زوجیت قائم دی زوجیت قائم دی دغه د بار دلیل څه دی هغه دا چې خاون رجوع کولی شي د ښځې د رضا نه غیر خاون په عدت په دوران کې رجوع کولی شي د ښځې د رضا نه غیر نو معلومیږي چې نکاح لا باقي وه ځکه که نکاح د طلاق په وجه ختمه وې بیا خو به دا رجوع السرینو نکاح وې او السرینو نکاح کې خو ضروري ده چې ښځه راځي حالانکه امام شافعي رحمه الله هم مني چې د ښځې رضا نه ده ضروري په رجوع کې رجوع خاون مستقل دی ونه رسېدلی پې ویې واورئ موږ د حنابو په نسبت باندې مطلقې رجعیې کې نکاح نه ده ختمه که رجوع کوي د دوامي نکاح د رجوع څنګه چې موږ تعریف کړی د رجعت رجوع د دوام ورکول د نکاح له دا انشاء نکاح نه ده نوې نکاح نه ده دلیل یې دا دی چې نوې نکاح کې د ښځې رضا ضروري او رجوع کې خو د ښځې رضا نه ده ضروري معلومه شوله نوې نکاح نه ده حتی یملک تر دې چې خاوند مالک دی مراجعتها د ښځې تر د رجوع کولو من غیر رضاها بغیر د هغې د رضا نه لأن حق الرجعة ثبت نظرا للزوج حق د رجعت ثابت شوی دی د پاره د لحاظ ساتلو د خاون خیال ساتو د څه خیال ساتو د خاون هغه دا چې که ده ته محسوسه شي چې ما کار روان کړی دی او ملامته شي نو چې به هغه تدارک کولی شي یعنی واپسې ښځه جوړولی شي لیمکنه دې لپاره چې ممکن شي د خاون ته تدارک عند اعتراض الندم کله چې د تپیش شي ملامتیا وهذا المعنى دا معنی کومه معنی چې بغیر د ښځې د رضا نه رجوع کولی شي یوجب دا ثابتي استبداده به چې دا خاون مستقل په رجوع کې وذلك يؤذن او دا خبره چې خاون مستقل په رجوع کې د ښځې رضا نه ده ضروري دا خبره بکونه استدامه یؤذن دا خبر ورکي بکونه چې رجوع دا رجوع چې دا د استدامتن دا استدامت د ملک نکاحي دی ملک نکاحي له دوام ورکول دی لا انشاء نه ده نوې نکاح نه ده ځکه نوې نکاح کې خو د ښځې رضا ضروري او دلته خو امام شافعي رحمه الله مني چې ښځې رضا نه ده ضروري برحال دغه معنی چې ده یعنی خاون مستقل په رجوع کې دا ثابتې دا خبره چې بس دا دوام ورکول د نکاح له نوې نکاح نه ده اذ الدلیل ینافي ځکه دلیل د هغې منافي دی یعنی کوم دلیل چې موږ وویلو چې د ښځې د رضا نه غیر رجوع کولی شي دا د دې منافي دی چې دا د نوې نکاح نوې نکاح کې خو د ښځې د رضا نه غیر رجوع نشي کولی نوې نکاح نشي کولی والقاطع پاتې شلو د امام شافعي رحمه الله دلیل چې طلاق موجود دی موږ طلاق موجود دی مبتلي نکاح خو دومره ده عمل لدی یعنی نکاح ختمېدل دا مؤخره ده عمل یې وروسته دی دا اخبار به ډېر کله کېږي سبب موجود شي او حکم شي مؤخر وي کله چې عدت تېر شي والقاطع قاطع چې دی طلاق اخر عمله د دې اخر عمله خپل عمل مؤخر کړی دی الی مدت یو مودې پورې او دې باندې اجماع ده یعنی عمل کوي چې کله عدت پوره تېر شي او نظرا له
یا دا چې د دې د وجې نه عمل شاته کړی چې موږ مخکې دا خبره کړې مو چې دې کې د سړي خیال ساتل دي علامه تقدمه، یعنې که رجوع کوي چې رجوع به کولی شي. لاندې لیکلي وهو قوله لأن حق الرجعة يثبت نظرا للزوج، مخکې تېر شوي.